بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سورة الحجر اولاد سورة إبراهيم آخرة کی ترغیب و قرآن تا هذا بلاء للناس لدے ابتدا کی ترغیب دے قرآن تا تلك آیات الكتاب وړاندې اخره کې مضمون ذکر کړو ان الله سریع الحساب دلته چر واقعات ذکر کیږي چا سره چې الله دنیا کې حساب کړي الف لام را الله علیم د په معنا د حروف تلک آیات الكتاب د آیاتنا د کتاب او قران مبین او د قران واضح وړاندې مخبره ذکر کړ چې دا صفات د قران دی او دا صفات باندې عاطف دي دا کتاب هم دی او دا قران مبین هم دی ایو صفت پر صفت باندې عطف کې دی هم شو بغیر د عطف نه کوم ذکر کی ربما یود الذین کفروا دې کرته بخوخی هغه کسان چې کافران دي لو کانوا مسلمین کاش چې دی وې مسلمانان دا ټکه مخفف کوم ذکر کیږي ربما او دا مشدد کوم ذکر کیږي ربما دواړه سره ویل شي بیا هر یو کې معنا د تقلیل هم یو هر یو کې معنا د تکثیر هم وي عام دی چې کله دا مشدد شي بیا معنا د تکثیر ربما ډیر کارته او چې مخفف وي بیا معنا د تقلیل وي ربما کله کله اشکال دا پیدا شو هر کله چې دا مخفف راغلی نو معنا دا کله کله کم چې د حبس قرات کې دا مخفف راغلی نو دا کافران به کله کله داسې خوښي د خپل اسلام ولی بل وخت کې بده کې اسلام نه خوښي چې کله کله خوښي انو جواب دادې چې دوی کله بدا خپل دهشت او د hebat داسې راغستې وي چې ارستی نه هیر او چې کله لک شاته عقل کار کوي د مسلمانانو خلاص او نجات کیږي د پدې مقابله باندې تمنا کوي کاش چې موږ په اسلام راوړې رزق باندې کله کله تمنا کوي دا کله واده کپ وخت دې احتمال دا چې کوم د مختلف ذکر شوی دي دا احتمال چې کله تنا فرشتي روح قبضه کوي فرشتہ روح قبضه کوي او دوی لکم سزا ورکي باسطو ايديهم اخرجوا انفسكم فرشتہ او تلاس وګدایي او دوی دا روح وباسا او دا سزا شروع شي نو په دې وخت کې غواړي د وکړو مسلمانین او دا رنګه د برزخ چې الله تعالی تبوس کیږي چې مر ربک وما دینک وما نبیک دغه مقابله باندې بیا دا تمنا کوي چې لو کانو مسلمین دارنګه حشر په موخه باندې چې کله د مسلمانانو اعمال درني او د دوی اعمال سپکی هغه موخه باندې تمنا کوي لو کانو مسلمین دارنګه جهنم ته چې لاړ شي نو ګناګاران مسلمانان هم لاړ دوی هم لاړ دا کافران به ګناګارانو ته پیغور ورکړي تاسو حضرت مسلمانان زمون او استاد سمجھ کې سفر غلي تاسو هم را سره پراته د الله د خوانه یو قصه په دی باندې غیرت رش او الله پاک دغه مسلمانان چې څومره دا ټول به درو بس نو صرف کافران پاتې شي نو دوی به تمنا وکړي لو کانوا مسلمین کاش چې موږ مسلمانان وې لہذا دا مختلفي مقیده او دی ورته کې احتمال شته چې هر مقابله دی دا تمنا کوي زرهم پرېږده ودی یا کولو چې دی خوراکو کې وې تمتعو دی پیدا حاصله کې ویلهیم الامل غفلت کې اچولې دی دوی امیدونو دا خپل امید کې پراته دي مسوف یعلمون چې دی بپو یشي وما اهلكنا من قريه ما هلاك یو کلی والا الا ولها مگر دا غیر پر کتاب معلوم لیکل وی معلوم هر کلی د پرا د هر معذب قوم د پرا دا خپل ټیم وی پاغټه بل عذاب راغلی ما تسبق من امه نولان دیکيږي د یو امت نه اجلها دا غټي چې مخ کې دا وی عمر ختم شي وما يستاخرون عنه دا غیر رستکیږي او وقالوا وي يا ايها الذي هغه کس نزل عليه ذکر چې نازلېږي په دغه باندې ذکر او قران د قران مقدسه متعته ابتدا کې وی چې پنځه دونه دي مشهور دي یو په دې کې ذکر نزل عليه ذکر چې نازلېږي په دې قران انك لمجنون بشکته لیونه
چې هر کله تلې ونې نو ستا خبرې دا د لیونو دي لو ما تأتینا ته ولې راتلنکې موږ ته بالملائکه په فرشتو سره ان كنت من الصادقین که یې ته د رښتونو نه فرشته دي چې کوم یا ستا په ځای باندې چې الله پیغمبر را لېږو نو فرشته ولې را لېږله یا فرشته ستا سره ګاډ را لېږله دا غي جواب کوم تا مخکې کړو دلته الله فرمایي ما ننزل الملائکه مون نازلو فرشته الا بالحق مگر دا فرض ښکار کول دا حق وما كانوا نبوذ اذا منصرين په دې وخت کې مهلت کړي شي دغه فرشته چې مراله یا به د فرشتي په شکل و یا د انسان په شکل باندې کله فرشتي په شکل مراله ګر ته دا رقم ځکه لیدل شي او کله هغه شکل انسان ته وته ولا لبسنا عليهم ما يلبسون بیا پتا سه اتباع چې دا په شکل د انسان دی آیا د انسان دی او کدا فرشتہ ده ان نحن نزلنا الذکر بشک منازل کړي د ذکر قران و ان له لحافظون بشک دا غیر پر حفاظت کوونکیو قران منازل کړي دی او دا غیر پر حفاظت کوونکیو دا نور هم د الله آسماني کتابونو د پدې نورو کې ولې چې کوم دا حفاظت وعده نه چې صرف د قران مقدسه د حفاظت وعده واغستل شي شاسه چې کوم دی فیض الباری کې به داغه جواب داسې چې الله جل جلاله د هغه کتاب د حفاظت وعده اغست د چاغه نزل دی او د هغه نه چې انزل دی یو انزل دی چې هغه एकदम نازل شوی دی هغه مخکینی تمام کتابونه چې الله را لېږلي دي نو انزل دی او کوم چې قران دې نو داغه صفت دې نزل لګ لګ دنیا ته راځي دا حفاظت وعده د هغه کتاب د چې هغه نزل وی او هغه صفت صرف د قران دې نو د قران چې کوم دې د حفاظت وعده واغسته شو دوی بدادا چې د لوح محفوظ جبه دا عربي ده دا عربي ده نو هغه څه چې آسماني کتابونه نقل کیږي نو قران انت عربي مکه زین عربي را واغسته شو مکه عربي دنیا ته نقل شو خلاف د تورات او د انجیل او د بل هغه د لوح محفوظ نه ترجمانی وکړي شو انت خو عربي و دغه قوم عربون هغه خو یا عبرانی یا سوریانی یا بل داسې ژبې وي نو د هغه نه ترجمانی وکړي شو هر کله چې ترجمانی وکړي شو دا کتابونه هو به هغه کتاب پاتې نشو چې کوم لوح محفوظ نو ځکه امتونو تاواله شو او دا تحفظ ما وي تاواله شو خلاف د قران مقدس نه چې د لوح محفوظ زبان عربي او قران هم عربي هغه زنه ما عربي نقل شو لا لكن له لحافظون دریم ټکی دا دی چې مخکینی کتابونه دنیا ته الله را لېږل نو ورپسې سلسله وار د انبیاء راتګ هغه شروع نو یو کتاب دنیا ته راغی خلکو هغه ګډ پړ روسته بل پیغمبر را روان دی بیا د قوم او د خلکو اصلاح کی خلاف د قران مقدس قران چې دنیا ته راغی نو مخکینی تمام کتابونه منسوخ کړل د دې د روسته بل کتاب بل پیغمبر دراتلو ولا شته کچره دا هم الله دې بندګانو ته حواله کړي او په دې کې ګډوډ شي وي ته اصلاح به چا کوي د دې د روسته بل کتاب بیا کم ځای کې راځي او چې روسته بل کتاب نشتا د اصلاح بل پیغمبر نشتا دا قوم په عمده صفات کېدل د انسانانو په عمده صفات کېدل او دا څه خو الله دوی پرې خودل نو د دې وجه نه د کتاب حفاظت او کو چې دا بتا روز قیامت چې قیامت راځي هغه پورې بدا محفوظ وي چې خلکو ته د الله پیغامات پوره ورسیږي د چا عذر پاتې نشي نو ان نحن نزلنا الذکر نو نازل کړي قران کریم و ان له لحافظون یا د حفاظت یوازې د الفاظ نه دي د الفاظ هم دي او د معنا هم دي لفظ د قران محفوظ او معنا د قران د محفوظ او معنا د قران د احادیث دي ځکه لولا السنه لما فهم القران احد منا کچری سنت نه په قران باندې وسوک نه پوهیدل دا قران مقدسه معنا هغه احادیث بیان کړی دا چې هر کله الله د حفاظت وعده واغستا
د قران د حفاظت سره سره د احادیث او حفاظت پکې اوم داخل ځکه دا معنا د قران و ان له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك تاقي سمون لګي استاد وړاندې په شیع الاولین هغه جماعتونو په خوانو کې وما ياتيهم نرازي دوی ته رسول پیغمبر الا كانوا مگر دوی به استهزئون دا پسې ټوکی کولې كذلك وبدارنګ نسلكه منګه چلو نسلكه دا هو یا مستهزئون کې استهزاء راځي كذلك وبدارنګ نسلكه منګه چلو دا استهزاء في قلوب المجرمين پړو د مجرمانو کې یا دا قوم تکذیب کړو نو كذلك وبدارنګ نسلكه منګه چلو دا تکذیب في قلوب المجرمين پړو د مجرمانو کې لا يؤمنون به ایمان وروړي په قرآن کریم فقد خلت تاخيسر ترشبي سنة الأولين طريقي دا فقوانو ولو فتحنا عليهم في معجزي غواري الله وی کدا سے معجزه لهم ورک چې دې انسانانو ته پوره وته کې د ذکر خېږي اسمان ته او دې په دې پوره باندې وخېږي اسمان ته د اسمان تماشي کې اوس پیغمبر باندې اوس قرآن باندې الله فرمایي دې دی بچه چې په رواني اسمان ته خو بیا هم دوی وایي نه چې اسمان ته نه خېږو موږ په دې ځمکه باندې یو خدا را باندې سحر شوی دی او موږ ته داسې ښکاري چې ګینه اسمان ته خېږي دا دومره زیاتیان دي چې دا بیا ولو فتحنا كم قلوب عليهم فضي باندې مشرکین باندې باب دروازه من السماء طرف د اسمان ته ازوالو پس دوی شروع شي فيه يعرجون چې پاغه کې خېږي ومخي انا له طبيعت تیار نه لقالوا دی بوئی انما سکرت پیشکا بندی کریشوی ابصارنا زمسترگی زمسترگی بندی اسے زمخیارو چیگی دی برخی چنو بر نکتی بل نحن بلکہ منگا قوم مسحورون قوم یو چی پر مسیحر کریشوی ولقد جعلنا فی السماء تاقی سرما کرزولی پاسمان کی بروجا بروج کم دی دا بروج جمع دا ظهور تو اخکاروائی دلته عام حضرات درې مطلبونه ذکر کړي یا د بروج نه مراد ستوري دي الله په دې اسمان کې غټ غټ ستوري پیدا کړي دا په شان د بروجونو او یا مراد د بروج نه د پرشتو د ناس تو زین دي قلونه ولقد جعلنا في السماء تاخسر من ګرځولي په اسمان کې بروج غټ قصور او بنگلې د پرشتو د ناس ته داغه د ناس ته زیاده چې پکې کیږي او درې مطلب چې کده ویلې شي بروج د اسمان د تقسیم کړي په 12 حصو باندې او بیا دغه 12 میاشتې دغه نه جوړې کړي دا فلسفیان به دغه نه تعبیر کو دا حمل دی او ثور دی جوزاد او سرطان دی او اسد دی دا 12 چې کده په حصو تقسیم کړي من ګرځولي په اسمان کې بروجن دا بروجونه 12 و دا درې مطلب به قاضي ثنا الله سے مظهری کې پدې لگا مواخذه کوي او فرمایي چې قران مقدسه خدا ویلي چې موږ پکې بروج دا ګرځول دا بروج کم چې تقسیمات شي د حمل او د ثور دا خرستنی خبرې دا رستنی خبرې دي د دې وجنه هغه د ترجیح نه ورکړي او بیا احتمال داشتي چې د قران د نزول وړاندې ولې فلسفیان موجود نه کې دې شي هغه دغه تقسیمات کړي او قران د خلقو د اصطلاح او د خلقو د رواج برابر خبره کوي نو موږ پکې دا بروج ګرځوو وزیناها دا مخسته کړي لناظرین د پاره د کتل او وحافظناها موږ دې حفاظت له من کل شیطان الرجیم د هر شیطان لټلې شي وینا الا من استرق السمع مگر هغه سوچ غلا کی اوریدل السمع مصدر دې معنا د مفعول سره هغه سوچ غلا کی المسموع اوریدل شوی سیس فاتبعه ورپسې شي د پسې شهاب مبین لمبا بلا د قران مقدسه د نزول وړاندې بدا شیطانان پر خطر نو التا فرشتہ بلنا چې کوم د الله حکم او رزق الله حکم نافذ کړي مقرب فرشتو ته وي هغه بل ته وي هغه بل ته داسې راوي نو دې شیطان به دا غیر دا خبره وریدل به خپل کاهنانو ته راوړه هغه به سره یو کم سل دروغ نور یو ذکر مسلم روایت کې نو به خلکو ته دا دروغ ورول د پیغمبر علیه السلام پر اتک باندې الله دا بند او چې کوم بر خطر نه هغه بیا په لمبو باندې دا وشتل شو
یا خو وسوځېږي چې بس ختم شي او یا داسې شي چې حصه کې نه ولګېږي نو کنډم شي پې ولګېده نو ګوټ شو نو اوس ګرځېدی نه شي لاس یې ولګېده غوږ یې ولګېده نه کنډم شي نو بیا صحرا او بیابان کې پروت دي چېرته کلي کس او ساده خلک لاړ شي صحرا ته نو یو ځای ته ورشي هلته دی ناست دی څه کش بش وکړي نو دلته دلته بلاګانې دي بلاګانې څه بلا وایي همدغه پیری دی کنډم هلته پروت استانه تښتېدلو چېرته کش بش یې کړی دی نو ته ترې نه ویلېدلې نو لهذا بیا دوی منع شول نبی کریم علیه الصلاة والسلام پر راتګ باندې دوی منع شول وړاندې بل صورت کې مضمون روان دی دوی میټینګ وکړو چې ولې موږ منع شو بیا خواره شوه دنیا د معلوماتو دپاره چې ولې موږ منع شوي یو رس یو جماعت پکې راغی حجاز ته پیغمبر علیه السلام د قرآن تلاوت کوي دوی واورېد یاره چې دغه کتاب نازل شوی دی چې دې په وجه موږ بر نه شو کتلی نو فاتبعه ورپسې شي دپسې شهاب مبین لمبا بله والارض مددناها ځمکه مو خوره کړې ده والقینا فیها موږ اچولي په دې ځمکه رواسي غرونه وانبتنا فیها موږ زرغون کړي په دې ځمکه من کل شیء موزون د هر څیز نه برابر وجعلنا لكم ما ګرځولي ستاسو دپاره فیها په دې ځمکه معایشه ژوند تاسو په دې کې خوراک دی څښاک دی آرام دی ژوند دی په دې ځمکه کې ومن او هغه مخلوق لستم له چې تاسو نه یې د هغې دپاره برازقین رزق ورکوونکي څه داسې مخلوقات دي چې هغه ته رزق نشي ورکولی الله په خپل انتظام باندې دې سمندر ته څوک اوس هغې له ډوډۍ وړي چې په دې کې دا دونه میان او ځناور دي دې له به خوراک د کم ځای نه ورکوي دې ځنګلو ته به دا خوراک د کم ځای نه رسوي چې دا ځنګلي حیوانات یې وخوري دې هر یو ته الله رزق ورکوي بیا الله په جمع سره ذکر کوي بې رازقین وجه دا ده چې دنیا کې ډېر داسې دي چې هغه ځان ته دا ګڼي چې دا خوراک انتظام زه برابروم لار په دې سوچ دی چې بچو دپاره د رزق انتظام زه برابروم آقا په دې سوچ دی چې ګینه غلامانو ته رزق زه برابروم صدران او بادشاهان هغوی وایي د دې قوم دپاره انتظام موږ کوو الله فرمایي لستم برازقین په جمع ذکر کوي وإن من شيء نشته دی هېڅ یو څیز الا عندنا مګر زموږ سره خزائنه د هغې خزانې دي خزانه خو دی چې یو څیز موجود دی او هغه سټاک هلته پروت دي نو الله جل جلاله خو د غنمو د جوارو د ګوړو سټاکونه خو جمع کړي نه دي چې دا ګوړو سټاک یې جوړ کړو د غنمو تا ته بیا لږ لږ راغلی نو څنګه وایي چې موږ دپاره د هغې خزانې دي د معنا دا ده چې زموږ قدرت دی د هغې په ایجاد باندې هر کله چې موږ دا وقت په وقت موجودوو په دې ایجاد باندې زموږ قدرت دی نو دا خزانه زموږ سره شوه د دې غنمو په وجود چې دا الله څونه پیدا کوي جوار څونه پیدا کوي شولې څونه پیدا کوي د دې هر یو د الله سره د پیدا کولو دا طاقت دی چې دا طاقت شو نو خزانه د هغه څه نه چې پیدا کړي دي او دا سټاکونه یې جمع کړي د هېڅ یو څیز نشته الا عندنا مګر زموږ سره خزائنه د هغه د ایجاد او د موجودولو خزانې دي وما ننزله موږ دا نه نازلو الا بقدر معلوم مګر په اندازې معلومې باندې وارسلنا الرياح موږ لېږو هواګانې لواقحا ډکوونکي هوا راشي نو دا وریځ د اوبو نه ډکه کړي بیا دا روانه شي بل ځای کې باران شروع شي وانزلنا من السماء پس موږ نازل کړو د اسمان نه ماء اوبه فاسقیناکموه موږ دا اوبه تاسو ته وڅښو وما انتم نه تاسو له د دپاره بخازنین جمع کوونکي وإنا لنحن بشك خامخا موږ نحیي جمع کول کوو نومې توپړه کول کوو ونحن الوارثون موږ وراثت وړونکي یو دا هر څیز موږ ته پاتې ده موږ وراثت ولرئ ولقد علمنا المستقدمین منکم مستقدمین چې کوم دی او د مستاخرین مختلفې معنی کړی شوي دي څه حضرات داسې معنا کوي من پیژنو مستقدمین مخکې منکم ستاسو نه ولقد علمنا المستاخرین من پیژنو رستني رستني هغه دي چې لا د پلار په شا کې دي او مخکیني هغه دي چې هغه د پلار د شا نه وتلي دي کوم چې د پلار د شا نه ووتل دا چې کوم دی مخکې شوتې نه او دا بل مستاخر لا نه دی راوتل یا چې کوم دی مستقدمین هغه دي چې هغه دنیا ته راغلي دي او مستاخر هغه دي چې لا دنیا ته نه دي راغلي یا مستقدمین هغه دي چې هغه ته ژوند ورکړی شوی دی مستاخر هغه دي چې هغه ته ژوند نه دی ورکړی شوی
مستقدمین هغه دي چې هغه برزخ ته تللي دي، مستاخرین لا پسې نه دي تللي. دا مستقدمین هم پیژنو، مستاخرین هم پیژنو. دا مستقدم او مستاخر په اعتبار د اوصاف سره هم ویلی شي. نه ابتدا کې به دا طریقه وه چې بانک به وشو نو سړي به هم راجمع ته، زنانو به یو څو منټه انتظار وکړو چې اوس به سړي غونډ جوماتونو ته تللي، بیا به زنانه راووتلې، هغوی به جومات ته رالي. نو مخکې صف کې به سړي ناست وو، وروستنو صفونو کې به ښځې کېناستې، چې څنګه به مونځ وشو نو سړو به لږ انتظار کوو چې ښځې واپس خوري شي، بیا به سړي وویل. اوس ځینې سړي داسې وو چې هغه د کامل ایمان والا خلک وو، نو هغې به د پاک سره متصل ځان رسوو. دې دپاره چې وروسته ښځې را شروع کېږي، هسې نه چېرته په کومه ښځه بې نظر پرېږدي، نو ځان به وختي رسوو. دا هغه مستقدم دی. او بعضې به دا و چې هغه به په قلار قلار دوزي به خو لاړ به شو، مانځه ټیم کې لاړ به شو. او کېدای شي د بعضو پکې خیالات هم غلط، لږ به لیټ لاړ شي نو ښځې هم را شروع شي، نو لحاظه هغې به تماشې پکې کوي. نه الله وایي ته خو تماشو ته رسته کېږي، خو دا مستاخره تام پېژنه. پیژنو موږ مستقدمین هغه مخکې تلونکي جومات ته چې دوی نظر هر څه محفوظ و، او دارنګې ولقد علمنا المستاخرین، او پیژنو هغه رستوني هغه چې رستو پاتې دی، اوس یې دا پیژنو چې دوی خیانتونه کوي څه کوي. وان ربک بېشک ستا رب هو یحشرهم د الله به دوی را جمع کړي، نو بېشک الله حکیم علیم حکمت والا او پوهه دی. ولقد خلقنا الانسان تاکي سم پیدا کړی دی انسان من صلصال د ټنګېدونکې خاورې نه، من حمأ د خټې نه، مسنون چې هغه بدبویه وه. دا غوړ صفات په دې خاوره باندې راغلي. یو طرف ته دا چې کوم دی تراب هم آدم علیه السلام دپاره خاور را جمع شول، نو تراب هم دی. بیا په دې کې اوبه واچولې شوې، نو طویل هم شو. بیا دا څه وخت دپاره پاتې شو، چې داسې خټه پاتې شي او په هغې باندې اوبه بهیږي نو هغه نهي شي، هغه تروش بین کړي. بیا حمئ هغه خټه مسنون بدبویه شوه. بیا د هغې نه بعد د آدم علیه السلام شکل او صورت نه جوړ شو، بیا داسې پروت و نو وچ شو. د داسې وچ شو سلسال، څنګه چې ته د خورین منګی الې او داسې ترنګولې ورکړي نو ټنګ کوي، دې ته سلسال. نو دا داسې وچ شو، د په دې باندې غوټ احوال راغلي دي. والجان نو پیدا کړی د پلار د پیریانو، خلقناه الله فرمایي موږ پیدا کړی من قبل پخوا من نار سموم د اور ګرم نه. والجان دا منصوب دی په دې رستني پیالې مفسر سره، دی مفسر دی چې خلقنا الجان، خلقنا الجان مفسر شو، خلقناه دوله مفسر دی. موږ پیدا کړو جان. دا جان دې څوک نو ویلی شي دا پلار د پیریانو دی. اوس دا پیریان او دا شیطانان دواړه یو څیز دی. په دې کې ځان له مختلفې خبر راغلي. ځینې دا فرمایي چې دا پیریان او ابلیس شیطانان دا یو شی، دا د تره بچي تربورات کې خودو لپاره ورپکې دی چې په دې پیریانو یوه نوعه پکې ده، او دا شیطانان ابلیس دا پکې بله نوعه ده. کوم چې د پیریانو نوعه ده په ده کې ښه او بد شته، په دې کې مرګ او ژوند شته څنګه چې انسانان. او کوم چې دا دویمه نوعه ده چې شیطانان دي، نو دا تمام خبیثان دي، په دوی کې بیا ښه او نیکان پکې دی، او دوی بیا مري هم نه. په دغه یو چې کله پلار مړ شو دی ورسره مري، نو دا اصل یو دی، او بیا پکې دا دوه نوعه شو. او عبدالله ابن عباس ابن داسې هم نقل دی چې دا بیل دی. یو دی فرشتې، دا الله پیدا کړي دي د نور نه. یو دی شیطان، دا چې کوم دی پیدا شوی دی د نار سموم د ګرم اور نه. بل دی جان، دا پیدا دی چې کله اور او د لوګې بیلیږي وي، دا د دې نه پیدا دی. نو دا بیا درې څیزونه بیل دي. یو چې کوم دی جان جدا شو، شیطانان جدا شول، فرشتې دا جدا شول. دا هر یو دپاره دی. په دې باندې اشکال دا دی چې هر کله دا پیدا دی د اور نه،
بیا چې دله سزا ورکولی شي نو اور به په اور باندې څه چې کوم دی هغه چړاو شي او اور به د اور نه څه معذب شي دا خو اصل پیدا د اور نه دی نو ته به اور څه وایي الزامي جواب دا دی چې دا ټیک ده د اور نه خو پیدا دی خو تکلیف ورته رسوي لکه څنګه چې ته پیدا یې د خاورې نه یو سړی لوټه راولي او تا په دې لوټه ولي نو ته خوږېږي که نه خوږېږي خو ته هم لوټې او هغه هم لوټه راکاږي اوس خو ته لوټه پاتې نه یې ته خو خاوره وي خو اوس خو خاوره پاتې نه اوس خو ستا یو حقیقت جوړ شوی دی نو په لوټه په ګټه تاسو ګوري ته به خوږېږي دارنګې پیریان دا پیدا د اور نه دي خو اوس خو اور پاتې نه دی اوس خو د دې نه روغ جسم پرې جوړ شوی دی د لحاظه اور به دا بیا سوځوي وه دویمه دا ده چې دا همدقسې اور هم وی نو بیا یې هم د جهنم اور سوځوي بیا یې سوځوي حدیث کې دا راغلی دي چې د جهنم الله ته شکایت وکړو زما بعضې حصه وخوړله پته لګي دا اور دپاره هم سزا ده چې هر کله په دې اور باندې اور سوځېږي نو په دې اور باندې شیطان او د جنات هم سوځېږي اگر که دا د اور نه پیدا دي بعضې زما وخوړله نو الله پاک به دې جهنم ته اجازه وکړه په 2 ساګانو باندې ته سا اخله لږ به د ګرمایش کمیږي نو لحاظه دا اوړی ژمي یخني ګرمي دی نو دا برابر شي دا د جهنم هغه سا اخیستل دي والجان خلقنا من قبل پخوا من نار سموم د اور ګرم نه وإذ قال ربك للملائکة کله چې ستاره فرشتو ته انی خالق بشک پیدا کوونکی ما بشر انسان من صلصال د ټکېدونکي خور نه من حمأ د خټې نه مسنون چې هغه بد بویوي پیدا سویتو کله چې دا برابر کم فنفخت فیه پدې ټوکې او کوم به روحي خپل روح پکې واچو دا اضافت الله چې ځان ته کې به روح نه تشریف د پاره نه د تکریم د پاره نه الله وی دا سما روح ته نو د تکریم او د تشریف د پاره خپل روح پکې واچو دا راځي حدیث کې راغلي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کړو سیوی دا می پیدا کړ چې کوم دی په خپل صورت باندې علی صورته آدم علیه السلام الله پیدا کړ علی صورته په خپل صورت باندې بس الله د پر صورت او شکل ویلې نشي نو معنا دا ده چې الله پاک په دې شکلونو په دې صورتونو کې چې کوم شکل خو هغه الله آدم علیه السلام او دغه بچو ته دا د تشریف د لپاره تکریم د لپاره دا رنګ د تم تکریم دی روح فقعوا له تاسو پریو ځای د پر ساجد سجده کول کی فسجد الملائکه سجده وکړه فرشتو كلهم طول اجمعون فيوزل الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه با انکار او فیکون مع الساجدین چې نشي د سجده کول کو سره قال الله تعالی ابلیس سما لك سجدار پر لا تكون مع الساجدین چې تر شه د سجده کول کو سره قال او ابلیس لم اكن سنه مل اسد سجده وکړه بشری انسان د پر خلقته تا پیدا کړي من صلصال د ټنګېدونکي خاورې نه من حمأ د خټې نه مسنون چې هغه تروش پین کې د هغه نه پیدا دی نو قال الله تعالی فاخرج منها اوزل دینا فإنک رجیم بشک ته رټلی شوې وإن عليك اللعنة بشک پتا لعنت إلى يوم الدين ورځ د قیامت پورې قال ابلیس وی ربي انذر ربي ازما رب فانذرني ما ته مهلت راکړي إلى يوم يبعثون ورځ د پورته کېدلو پورې یوم البعث دا دوی مشپیره ده نو د دوی مشپیره نه خواخوا بیا پناه نشته یو قسم د مرګ نه هم ځان محفوظ کوو قال الله تعالی فرمایي فإنک بشکت من المنذرین د مهلت کړي شونه الی یوم الوقت المعلوم او ورځ د وخت معلومه پورې هغه د لوبانیا شپیره نو څه سوال له اومنه خو مکمل ونه تر لوبانیا شپیره پورې تعالی ټیم دار کړی قال به ابلیس یا رب ازما رب ما غویتنی په سبب د دې چې تاسو ګمراه کړم تی متبیلو شنو اوس به ادب خبرې کوي لو زینن لهم خامخبز خستکم دوی د پر فرعون بزمکه کې ولا اغوین لهم خامخبز ګمراه کوم اجمعین ټول الا عبادك منهم المخلصین مگر هغه چې ستا بندگان دي دوی نه خالص کم خالص بندگان هغه بچول بدل وګړو ګمراه کوي قال الله تو فرمایل هذا دا صراط علی یا علی بعد الاسر نو الله تو هذا صراط دا الی زما طرف ته مستقیم دا مستقیم نه غلط
او یا چې کوم دی سره حسب دی هذا صراط حق علی ان اراعيه مستقیما سبق دارو بس نو صدرو بس چې هذا صراط من هذا صراط حق علی الله یې باندې حق دی ان اراعيه مستقیما چې موږ د غلار مربوزه کو مستقیما ان عبادی بشک زما بندگان له سره کنيشت استاد فر علیه فاوی باندې سلطان او حجت الا من تبعك مگر هغه څوک چې تابع اسلام من الغاوین د گمراهونه کوم چې گمراهان ستاسو تابع دي و ان جهنم بشک جهنم لموعدهم خامخ دا غیر وعده زید اجمعین ټول د فر لها سبعه ابواب د جهنم پر ابو دروازې او لكل باب د هر دروازې د فر من جزء مقسوم حصہ دا تقسیم شوی د جهنم هو دروازې دی او د هر د پر خپل حصہ حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي د جهنم د درکات یو بل د پاسه داسي په خلاف د جنت هغه داسې فارغ او د جهنم د درکات یو بل د پاسه دی یو لاندې بل په د پاسه بل په د پاسه بیا په دې کې چې کوم وتبقی دا ټولو د بسر باندې طبقه غیته جهنم وته وي دا د مسلمانانو لپاره چې کوم ګناګاران د دې وجنه زمانہ بعد بدا حصہ خالقیږي مسلمانان به الله معاف کی جنت ته برش دا حصہ به خالص یو طبقه پکې بسر دا د جهنم دا د عصابو لپاره دیمه چې کوم د لاندې طبقه د هغه ته لزوا وته وي دا د يهودو لپاره هغه د لاندې دریمه طبقه هغه ته حوتمه وته وي حوتمه دا د نصرانیانو لپاره او دا هغه د لاندې څلورم مرتبه سعیر دی دا سعیر چې کوم دی دا پکې څلورمه مرتبه د صحابیانو او پینځم دغه د لاندې بیا سقر دی سقر به د مجوسیانو او شپږم پکې دغه د لاندې به جهنم دی جهنم د مشرکان او دغه د لاندې به حاویه ده دا و په طبقه ده حاویه به د فرد منافقین د په دې انداز باندې دا و درکات دی او د هر د پر خپل حساب لها سبعة أبواب كل باب منهم جزء مقصود إن المتقين بشك فرزقار في جنات وعيون دي فجنتنا كفچينو کی وتبيل شهود خلوها تاسو داخل شهيدي جنت بسلام فسلامتي اسر آمين فآمن سر ونزعنا من بدركما في صدور ما غجدي پسینو کی دی من غل سجد او کنا سینو کې کما کینی دا بدلی کو اخوان دا برون شي علی سرور فتختل باندې متقابلین یوم التمخامه دا د جنتیانو صفت دی وجدان چې الله دوی له تمام خوشحالي ورکړي او دنیا کې لازمی خبر ده چې یو انسان بل سره پړه کې سمه خړوالي دنیا کې د ټولو نه خلک بدوي چې دا علما دي بیا هم د دې دنیا کې بل سره سونه چې کوم دی لاګي کوجي راځي چې دا جنت تلل شي نو هغه خالق تر په سیند تر اګه خړواله بیا مخې تر او جنت کې الله خفقان دوی ته ورکړي چې دا ورکړي د سینو نه بدا تمام ګندګي دی وباسي بیا الله دوی صفت ذکر کوي چې دا بارونه د ضروري صفت دا دی چې هر نور د بل سره د ایثار والی د خپل ځان نستا په هغه باندې پیرزو زیات دا ورولي دا څنګه چې موجوده ورولي باندې قیاس کې د موجوده ورو سره سره خبرې کوي او متقابلین دا مجلس غټواله دی مجلس دوم نه غټ دی چې یو بل تشار نه ار یو سړی بل مخامخ لا یمسهم برسیدو ته فیها پدې جنت کې نسب تک دا تکاوت اوس ستړي واره و ما هم د بری منها بیا مخرجین دا غنه وستې شي پدې کې به تکلیف نه رسي چې ځکه جنت د تکلیف زیات دی او نه بیا دا غنه وتل شي نبئ عبادی خبر ورکه سما بندګانو ته انی انا الغفور الرحیم بشکد بخل کې مهربان وان عذابی سما عذاب والعذاب الالم ذا عذاب دردناک ونبئهم بلا خبر ورکه عن ضيف ابراهيم دا
میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې هغه میلمانه راغلي اذ دخلوا عليه کله چې داخل شول په ابراهیم علیه السلام په قالو دی السلام نسلم السلام نو قال هغه ورته ان منکم وجیدون بشک مستاسونه ویریدلو د ان منکم وجیدون دا مختصر ټکی دی روستو چې کله د خوراک نه کول بیا وجیدون یو خوف یو وجید وي خوف مطلق یې ته ویل شي وجید هغه ته وی چې داغه اثر په دې بدن ښکارا شي بیا وجید نو دوی ورته وی چې کله نو تاسو نه ویریدل قالوا دی ثلاثه وجر مې رګ ان نو مشروع کا بشک مترسل د کو به غلام علی په الک باندې چې کوی دی قال بشرتموني دی تاسو مال په سبانه سي راکوي علی سرد دینا انتو تاسو سره دینا مال چان مسن یل کې بر رسول الله ماته بډاوای او حات او بیبي د هغه چې کوم دی رسول الله ماته بډاواله زه بډای په قابل د اولاد نه او دا رګه زما بیبي اوم د دې قابل نه قالوا ديوت بشرناك مثال زيادتك بالحق فحق سر فلا تكن مسلمك من القانتين لنوميدنا قال ابراهيم عليه السلام من يقنط الصوم نوميدكي استفهام انكار من لا يقنط نوميدكي رحمة ربه رحمة خود ربنا إلا الضالون مگر گمراه خلق زیر فملوش د زیر د فرق یو فرشتہ دوی تاسو خلی جماعت راغلی نو قال ابراهيم عليه السلام تاسو کفما اخذتكم سر تاسو شان ايها المرسلون اليغله شو دا دونه جماعت فرشتي صدا پاره غلي قالوا دیوت وین ارسلنا بشک مولګله شو الى قوم مجرمين قوم مجرمان تاکم چې دلوت عليه السلام خوف الا آل لوط مکرنا آل لوط عليه السلام ان لمنجوهم بشک مخلاص ورکو دوی ته اجمعين ټول ته دی بته نو باسو البته الا امراته فقط یو بیبی ده قدرنا مدا ذکری انها بشک دا بیبی لمن الغابرین باقفات کی ذکر دا بعثات صرفات کی به دو قول یو قوتا چې سره وته دا یو وته دا په پکاړی باندې ولګیدل فلما جاء آل کلچران آدلوت علیہ السلام تا مرسلون فرشتی قال دوتو انکم بشک تاسو قوم منکرون تاسو قوم ناشنا میلمنو تاسو مون پی جدلی ناشنا میلمانی نو قالو دیوت بل جئنا قبل کے مراد تکڑی تا بما كانوا وجود فيه يمترون تا کہ شکو واعطینا کا مراد تکڑی تا بالحق فحق سرا وإنا لصادقون بشک مغرشتنیو فاسر باهلك بوز خپل اهل قطع من الليل فسهيسه کې د شپې په سهيسه تاسو هجرت وکړي او تبعت ورپسې شاد مارون د دې پسې رسو تپسې رسو ذا ولا يلتفت لذكر منكم استاسن احد يوكس فشاب غوري نو مدو تاسو لاړ شي هيڅ تو مر کم تر چې تاسو د امر کې دي وقضينا اليه من فیصل کړو د ذلك الامر دا امر دا وی هلاکت چې ان دابرها اولئک جرددي دا چې څومره دي د صدوق وراله د اجرنه مقطوع دا پرې کولې شي مصبحين سبا وقت کې ظاهري کې مصبحين معنا دا چې سبا را وستون کې ویتای معنا نو سبا خدای دا وری سبا خو الله راوړي د دې لازمي معنا غستې شي مصبحين معنا داخلين فی الصباح لکه څنګه ویل شي مشرقين نو سبا داخل فی الاشراق فی اشراق ورنه او دې بوزا مقطوع او دادور به هلاکی مصبحین چې دا داخلي کې د صباحین وجاء اهل المدینه خلق او باشندگان د خار کوم چې د علاقه خلق ذیرار یستبشرون یو بل ته زیره ورکو او کوم چې د لوط علیه السلام بیبي و هغه هم د دوی سره په دې رازونه کې وزګه دا کافر و چې داسې ملمانه برا د فقور کې لګي او نو قوم ته پته ولګي چې څوک راغلی لہذا يستبشر يوبت زير ورکو چې خرسنا لکان داغلی قال لوط علیہ السلام وین هؤلاء بشکدا ضيفي زمام الماندي فلا تفضحون تاسو ما شرمنده کوي فلا تفضحون د ملمنو په میس کې تاسو ما ولې شرموي واتقوا الله وينګد الله لا ولا تفزون تاسو ما رسوا کوي قالوا دی ورته اولم ننحك ولتم دایمن کړه عن العالمين د مخلوقنا موږ ته ویلي چې ملمانه بندره ولې کوم څوک په لار شي نو ته به داغه چې کوم حفاظتونه د قصې نه کې
نو موږ ته معنا کړی وي د دې مخلوق قال او فرمایلو علیہ السلام هؤلاء اذا بنات زما ذریات دي ان كنتم فاعلين کی تاسو کوون کی چې کوم د زما ذریات په دې کاوالي دوه مطلب دي مخکې سبق کې وي لا عمرك الله فرمای قسم دې ستا په واحد عمر باندې چې تعالی چا عمر درکړي هغه دې قسم انهم بشکدوی لفي سكرتهم خامخا خپل غفلت کې یا مهون دي متردد دي هغه څه په غفلت کې پراته په تردد کې وي فاخذتهم الصيحه ودولنا الشغيب مشرقين داخلين في الاشراق مشرقين داخلين في الاشراق چې د اشراق ټیم کېدو عذاب شروع شي وجعلنا من اغرزوا عاليه دا غیبره طرف سافلها لاندې وابترنا عليهم رابطه په دې باندې حجاره کانی من سجیل د سجیل دې ته پرت کانه وته وی چې نه کانه دي او نه خور ده دا پخښه وسی با اور باندې پخښه دا خور ده کوم چې مثال زین حضرات را تعبیر کې په پاکو خطبه نو پدې مراتب کې بسجید د پرت کانه ان فی ذلک بشک فذیک الایات النشانات للمتوسمین د پاره د نخلټونکو یو انسان داسې وي چې بل ته وګوري په نشانو باندې په نښه باندې سیس پیږي هغه سړی چې نشانات ګوري دا دغه لپاره نشانه و چې دا متکبر الله څنګه کړ و انها بشک دا نبی سبیل مقیم خامخا د په لار باندې تاسو چې سفر کوئ نبی سبیل په دې لار باندې مقیم دائم ان فی ذلک بشک فذیک الایات النشانه للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وای کان اصحاب الایکا اگر چې خوندان د څنګه لزوال من خامخ د ظالمان دا اصحاب الایکا یا خود شعیب علیہ السلام قوم دي او یا دا غینه غیر دي دواړه قوله پکشته د شعیب علیہ السلام یو ځل هغه ولې ګمدیت او خبره کو نه منله مدین ولا برباد شول بیا الله ولې کو دې ایکتا دیم خبرند منله هم برباد شي نو دا هغه قوم دي دواړه احتمال دوی مدان چې دا قومونه یو دي او خار مدین دي او بهر چې کوم دغه آبادی د هغه به اکل نور قوم یو دي دوه نه وای کان اگر چې اصحاب الایک خاوندا زنګل لزوان من خامخدی ظالمان او کفر باندې فانتقمنا منهم بین انتقام بدر واغستو انما بشکتا دوانا هم د شعیب علیہ السلام قوم او هم د لوط علیہ السلام قوم نبی امام مبین دا دوانا دي چې کله هغه لار اخکارا کم چې د مکی ولا سفر کې په لار کې دا ټول ولقد كذبت اخسر تکذیب کړه اصحاب الحجر خاوندان د حجر المرسلین د پیغمبرانو حجر دا د سمودیانو علاقه وا صالح علیہ السلام دوی ته الله را لېږل دي او پیغمبر علیہ السلام چې کله تبوک ته تر په دای باندې تیرېدل وشو ځینې حضراتو د هغه زینو بر واغست او هغه باندې وړه واخله او چا چې کوم د هغه نه ساریو وکړل صدا سي نور مسلې نبی کریم علیه السلام نبی نه منک اوبه چې کوم وړه تاسو واخ کتلی دي دا وړه سارو ته کې دی مخري دا د معذب قوم آثار البته ساریو بکوي یو ته وو چې د صالح علیه السلام خوخي بدین او بسکري دا غین او برابر او پیغمبر علیہ السلام په سر باندې کپڑا واچول او په تیزه باندې روان دي تاسو په سر کپڑے واچوي او په تیزه باندې دي چې روزي څنګه دا معذب قوم چې د اصل چې الله تاسو له عذاب درکړي او نور تاسو کې نبی علیہ السلام ته نووتو او وی کوله چې دا تماشو سي نه دا د معذب قوم چې دا تماشو سي نه دي اوس اگر چې خلک هغه تماشو سي کوي د تکذیب له خواندان د حجر المرسلین د انبیاء واعطیناهم ورکړو د آیاتنا خپل نشانات راکانو دی عن هذا اغ نشاناتنا معرضین اعراض قبول کی وکانو دی ينحتون الجبال ينحتون دی بتراشل من الجبال د غرون بوتکورن امنین د امن هر به بتراشل پای غټ کې به ځان کمره جوړ کړه امینین دا د امن نو دورانې دو زکه دا کانه دي کانه نه زړیږي نو وړي دا دورانې دو نه پام امینین دا په امر د انسانانو نه
دنیا کې چې پزماکه باندې کور جوړ کې خو خامخا دشمن به د پسې راځي او رانهي با او دغه کاڼې داسې دی چې هغه دشمن په دې باندې چړای نشي کولی دا د امر زم فاخذتهم الصيحه وني ودرا چغي مصبحين داخل کې په سبا کې وما اغنى پس بچنه عنهم دوی ما کام یکسبون هغه چې دوی کسب کو وما خلقنا السماوات والارض ما دي پیدا کړی اسمانونو او زمکه ما بینهما چې دی په مینس کې دي الا بالحق مگر د بعد اظهار د حق دې د لپاره چې خلکو ته حق کړی وان الساعه بشک قیامت ذات خامخرات کې دي فاصبح اعراض وک مختل وړو د سبحان جمیله په اعراض کې است سلام د اعراض کې است مقصد دا چې ګینه دوی ته دین په بیان ونه دي ته بیانوا خو د دوی د بدو خبرو جواب په بدو خبرو مکوه دې کوم سپور استغی خبرې کې ته دا غي جواب پدې مکوه ان ربک بشک استعرف والخلاق العلیم الله پیدا کول کې دی او کوی دی ولقد اعطیناک تقسم درکړه تا سبع من المثانی او دا مکررنا والقران العظیم قران لوی سبع مسائل جمهور حضرات پرای باندې سورۃ فاتحه مراد دي ته سبع وی زکه چې دا و آیاتونه اگر چې په دې و آیاتونو باندې کې اختلاف دی صح حضرات سره بسم الله حساب او صح حضرات نه بسم الله او بسی انعمت علیهم ځان آیات شو غیر مغضوب بل آیات نو دا کې و آیاتونه د ذکر ته سبع او دې ته مساری وی مساری یا راوته د سنینا دوباره والے تکرار والے نو دا صورت کوم بار بار په مانزه کې ویل شي نو په دې کې هم تکرار دی بار بار ویل شي او آیاتونه هم د سبعه هم شو مسانی هم او باز فرمایي چې دا و آیاتونه د من المسانی دا مسانی چې ورته وي دا مکرر دی په نزول کې یو ځل الله سورته فاتحه نازله کړي په دوباره دې نازله کړي دا شان او عظمت د فاتحه نو او سبع آیاتونه دي او دا مسانی چې بار بار ویل شي او باز دا فرمایي چې دا و آیاتونه دي من المسانی دا د ثنا نه راوته دي دا د ثنا نه راوته دي نو په دې صورت کې د الله ثنا ذکر ده الحمدلله رب العالمین تر مالک یوم الدین ذکر الله ثنا ذکر ده نو ځکه سبع من المسانی او و آیاتونه دي او چې کوم دي د الله ثنا ده او صح حضرات داسې ذکر کوي چې دا و آیاتونه دی من المسانی پدې کې دواله دي پدې کې دواله دا چې څنګه حدیث د ابو هريره څخه راغلي دي چې الله جل جلاله فرمایي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي دا سورته فاتحه منقسم د سبا او سبا د بنده په میاس کې پدې کې دواله دي نیم د الله صفات او نیم پکې د بنده سره داغي سوالونه دي دا یو مطلب وو چې تا رسو د سبعه او آیاتونه من المسانی او دې ته مسانی هم دا وجوهات دي ذکر کول دویم چې کوم د قول دار چې سبعه من المسانی دي نو و سورتونه مرادي د تیوال کوم چې دا وګدو سورتونه دي هم به نو دا دي سبعه او دا و سورتونه چې کوم من المسانی مزامین پکې مقرر او دریم قول دا سه هم راغلی چې 70 مراد حوامیم 7 روستو شپږشته په پاره باندې مضمون روان حامیم دا حوامیم 7 او سورتونه چې کوم د حامیم په ابتدا کې دا ټکی راغلی نو دا 7 دا مراد چې کوم حوامیم 7 والقران دغه دوه احتمال دي یو احتمال دا چې د مخکې نه کومه معنا واخلي هغه معنا د قرآن العظیم مخکینو معنیو کې راجح دا چې دینه مراد سورته فاتحه ده نو سورته فاتحه ته یو طرف ته ویل شي سبع من المثانی دا ته ویل شي د دویم نوم د فاتحه دا د قرآن عظیم بیعت د صفت په صفت ده ته بیعت په بیان ویل شي او دویم احتمال دا چې دا د تغییر د پروا نو اعطینا کا سبع من المثانی دین مراد فاتحه شو اول قران العظیم د دې د باقی د قران استیش به د مستقبل دا مستقبل لا تمدن تماړه وای نه یک خپل سترګې اله ما هغه تمتعنا به چې ما پیدا ورکړي پاره ازواج قسمونو ته
دوی له پیدا ورکړی دا نو ته په دې باندې سترګې مټه کوي چې ګینه دا د عزت خلک دي ولا تحزن عليهم غم جن کېږه په دې باندې واخفض جناحك او کته خبرې وزر للمؤمنين مؤمنان او ته وزر کته کول هغه سره نرمي او عاجزي کول وقل وای اني انا النذير المبين شکذا يروك مخکارا كما انزلنا سيتمون نازل کړي على المقتسمين دا مقتسم ته کې په دوه شکرات دي شي د تقسیم له هم رئیس ته شو د قسم له هم رئیس ته مقتسمین دا چې کوم د تقسیم له هم رئیس ته او د قسم له هم رئیس ته اوس کدا ترو باسي د تقسیم نه نبي سو احتمال پکې موجود دي یو احتمال دا دی چې روسته د قران نه په معنا لغوي وایي معنا لغوي بیا د عام معنا د مخکینو کتابونو ته هم شامل د اوس معنا دا شو څنګه چې مناظر کې وعده المقتسمین هغه تقسیم کوونکې الذين تقسیم کوونکې هغه کسانو چې عادل قران چې دې ګرځولې دي قران یعنی آسمانی کتاب عیدوین ټوکړي ټوکړي دغه آسمانی کتاب دې ټوکړي ټوکړي کړي انو بل ځکه دا ذکر دي قراتیس تبدونها وتخفون كثيرا دنه قراتیس جوړ د تاسو ټوکړي ټوکړي قراتیس جوړ څه کار کوي څه پټوي نو مقتسمین تقسیم کوونکې دی قران هم تقسیم کوي عیدوین ټوکړي ټوکړي د آسمانی کتاب او دوی مداسم به نشي چې دا د تقسیم نه راواله او قران نه مراد معنا لغوي نه معنا اصطلاحي د قران مقدس واخله بیا معنا دا معنا ذکر په هغه باندې چې هغه تقسیم کوونکي الذين دا هغه کسان دي چې د قران چې د ګرځي قران کریم عیدوین ټوکړي ټوکړي پس معنا ټوکړي د بیا دا چې دوی به مسخره کول د قران پس یو به رسمه د واو سره مینا یبل وته زبقره ستاسو یو به زما خوراکونه خوخه وې زما ایله ستاسو دیبل به زه د خزو ډیر شوقي ځکه نه صاحب پاکستان تاسو به ټوکړي ټوکړي کوو مختصمین تقسیم ده کو قران ایدوی دا ټوکړي ټوکړي درې مطلب په تقسیم کې داسې هم ویلې شي معنا ذکر او عذاب هغه تقسیم کوونکو باندې الذين دا هغه کسانو جعلوا القرآن دې ګرځولو قرآن کریم عیدوین ټوکړي دا لارې ول به دې کړي لارې ول به دې کړي په دې معنا سره چې د حج مصبراله رقم چې دا غټي لارې په دې به یو کس کېنو نو غټي لارې د مکه شپاړس لارې وي په یو لار به یو کافر کېنو چې څوک د بهر ناراضي په دې لار کې ته خپویږي چې مکه مکرمه کې یو سړی د ګوردا لیوانې دا خبره مو نو دا لارې داسې تقسیم کړي نو بیا تقسیم د لارو دویم احتمال دا دی چې دا مختصم دا د تقسیم نه ماخله او دا د قسم نه واخله نو بیا معنا دا وانزلنا منازل على المقتسمين فقسم کوونکو باندې قسم کوونکې کوم دي الذين هغه کسان دي جعلوا القرآن چې دې ګرځولې د قرآن عیدوین ټوکړي ټوکړي منی نه دا ټوکړي کړي دي او قسم خوري په دې باندې چې دا د الله کتاب نه قسم خوري په دې باندې چې را ته د الله پیغمبر نه یې په دې باندې الله نازل کو عذاب هغه عذاب سو نبی دې کې سرکړه د اسبازي کسانو الله جبريل راولې وو یو ته اشاره کوله دې کس ته تکلیف کړي په دې سترګو بتا بیا نه ګوري هغه شوی دې کس ته کړي دې خو باندې ګرځي ته دې خو به نه ګرځي اده خو نه خلاص شوی دا یو دا بیا ون برباد الله تعالی الذين جعلوا القرآن عيدا وربك قسم بالاسلام رب لنسألنهم خابخ تفوزكم دوين اجمعين لټولنا دی مقبل ذکر کیږي چې لنسألنهم او سورۃ الرحمن کې دا ذکر دی يوم اذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان نه د پیریانو ته پوښتنه کوي او نه د انسانانو ته پوښتنه کوي او د تخبرمې لنسألنهم جواب دا دی چې تپوس دې نه کېږي د استخبار او دلته چې تپوس کېږي دا تپوس د زجر دی دوی ته الله زړونه ورکوي او زجر چې تا دا عمل ولې داسې کړی دی نو دا نسألنهم
عما كانوا يعملون هغه چې دوی عمل کو فاصدع صفا بیانک بما تؤمر هغه چې ته امر کیږي فاصدع صدع ویل شي چودلو ته او سیز ماتول بافزع کسر چې ماته کې او خطرناک مات کې داغه مثال داسې ورکول شي د شیشه راول او د اسمکه ته راواچ ټوکړي ټوکړي شول اوس وته دوباره کین او دا شیشه چې کوم ټوکړي ټوکړي شوی اندارنګ الله فرمای حق او باطل بیل کچې دا د بل سره نکړي سنت او بدعت بیل کچې دا بل سره نکړي دا د بل نه داسې بیل څنګه دا شیشه ماته شول او بیل شول واپس یو ځای کیږي د صد عادت فاصدع صفا بیانک بما تؤمر غشتا تعبر کیږي وا اعرض اعراضك عن المشرکین د مشرکانو ان کفیناک المستهزئین بشکر کافی استاد استاد پر مستهزئین د ټوکو کوونکو نه کله چې د قران په ټوکې کې استا په ټوکې کې بیا جبرئیل له یو کس ته اشاره کوله څوک د نظر نخلاص او څوک د خو نخلاص او څوک د خېټې نه څوک د بل نه څوک د بل ان کفیناک الله فرمستا پر کافی الذين ظهر كساب يجعلون مع الله جديد زيد الله سر إلها آخر بالمعبود فسوف يعلمون ذلك جديد بقويشي ولقد نعلم تاقسر من قيق أنك بشكة يضيق صدرك تنجيق استاسينا بما يقولون وشدي وي ستا بشار کے خبری کی نکلوی دا سا شاعر دے کلوی دا کاہن دے دا ستا دا صدمی دا بارا خاکار دا بارا ذریعہ دا فسبح تسبیح و بحمد ربک فحمد خپل ربانی وکم من الساجدین او شت سجده کوونکې وعبد ربک عبادت خپل رب حتا ته پوریات یقین چې دا شتا تا یقین د مراد مرګ د مرګ پورې د الله بندگی کولو حاصل دا شو چې انسان د مرګ پورې د الله د حکم پابند دی دا نه چې کنه هغه کسان چې هغه پیر دین علم سرشتینو او هغه چې کوم دی یره یقین پیدا شو اوس خیر د کته عبادت نه ای هغه پورې عبادت کوي چې د الله په ذات باندې ستا یقین مستحکم شو اوس د عبادت ته بیا ضرورت پاتې نشو نو داسې پیران یا داسې چې کوم دی مشران یا بل داسې کسان تمام جاهلان وجه دا چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هغه د عبادت نه هغه پورې نه پاريږي چې څو پورې هغه ته وفات نه راغله نو بل بداسي څو چې هغه د عبادت نه پاريږي نو هغه پورې بندګي او عبادت چې څو پورې مرګ نه راغله حتی یقین نه مراد مرګ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جون هغه پورې اخیری موقع باندې د دوه کسانو په سهاري باندې روان دي مستدي هغه پوری چې کوم دی عبادت نه معاف شوی نه دي نو بل بداسي صوفي نو باندې داسي جاهلان دي هغه ناس د مونږ نه کی چې کوم دی وي زه پړه کې مسکوما زه پړه کې تل حرام انا چې لکه مونږ نه نه دا خپل اعمال غواړي حتی یاتي یقین بسم الله الرحمن الرحیم اتى امر الله فلا تستعجلوه اخر د صورت مضمون ذکر کېدو د قیامت او عبد ربک حتا یاتیک الیقین ته چې تعالی مرګ راشي د دې صورت ابتدا چې کوم د اتیان د قیامت باندې اتا امر الله امر نه مراد قیامت الله فرمای را لري امر د الله پاک فلا تستعجلوا قیامت نږدې را لري تاسو تلوار پدې کې مکوئ وجدار چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتګ د قیامت نشانات دي او نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي انا والقیامت کهاتین دوه کوتي پیغمبر علیه السلام برغه کړی وی فرمایله زو او قیامت داسې برغه څنګه دی وګته د بند نه شان دی مکه د دونته زمان کې راغلی نو اتا امر الله فلا تستعجلوا تاسو تلوار مکوئ سبحانه پاک دی الله پاک وتعالى او جد عما یشركون هغه چې دی وسره شرک یونس الملائکه نازلی الله فرشتہ ملائک چې کوم ذکر د پجید سره مراد نه جبرئیل دی نو دا فرشتہ الله را لېږي به روح په روح سره د روح نه مراد قران دی څنګه روح باندې حیات ملاویږي بدن ته نو دا رنګه په دې وحی سره حیات ملاویږي د انسان روح ته دا د انسان دړه د لپاره د روح د لپاره حیات نو تعبیر ته کېږي په روح سره من امره
معنا به امره دا الله په حکم باندې جبريل دا قران راوړي علامه یشاء چا باندې چې الله په خشي من عباده د خپل بندګانو نه وړاندې دې مضمون دا وی چې الله فرشتہ را لېږي علامه یشاء نو دا نبوت او پیغمبري دا یو وهبي سیز دی چې چاته الله ورکړي نو فرشتہ هغه تراوي دا فنسب او کسب او عبادت او مجاهدت او دین ملایي من امره علامه یشاء ان انذروا بني مضمون باندې ان انذروا چې تاسو دی ویروي انه شان لا اله نشته لا اله عبادت الا انا مگر زه فتقون زمانه ویریږي خلق السماوات والارض پیدا کړی الله اسمانونو او ځمکې په حق په حق سره وتعالى او چته عما یشركون هغه چې دی وسره شرک کوي خلق الانسان من نطفه پیدا کړی الله انسان د نطفه نه فاذا هو باچانک خصيم مبين دا جګړ مار وښکارا الله انسان پیدا کړ د نطفه نو چې کله به د غټ شي ظلمي شي نو بیا د الله قدرت سره خپل چې کوم د قدرت جګړي سورۃ یاسین اخیره کې مضمون دا روان دی عاص ابن وائل او داسې نور کافران وراسته اډو کې راغستي پیغمبر علیہ السلام مخه ترال او دا اډو کې میده کو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی توای چې دا انسانان به بیا پورته کېږي قیامت پر ازي دا اډو کې چې ورس شوی دی او دا ریزه شوی دی دا به بیا پورته کېږي دا به څنګه بیا پورته کېږي نو الله تعالی بیا درې چې کوم دی جوابونه کوي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا دي انسان خپل پیدایش یې کړی دی او زمانه پر مثالونه بیانوي دا خپل پیدایش یې د دسیشي نه پیدا هغه پیدایش یې د خلق او من نطفه الله ته پیدا کړی د لطفي نه کوم څه ته ورسولې نو قیامت کې قادر نه دی چې تا دوباره بیا راپورته کړي فاذا هو خصيم مبين والانعام والسابي خلقها الله پیدا کړی د کوم ستاسو د لپاره فيها پدې سارو کې دفقون سامان د بچو وي یخنه د ګرمه نه پدې کې بچو پیرودینه صادرې کمبلې سيزونه خلک جوړي ومنافع پدې کې پیدي وي ومنها تاكلون داغه تاسو خوري نورې پیدې پکې وي او ځینې ساروي داسې وي چې هغه د غوښه د خوراک د پرې حلالوي ولکم استاد د لپاره فيها پدې سارو کې جمال خایس د حين تريحون کله چې تاسو ما خام پور تراولي وحين تسرحون او کله چې تاسو سر توبه سي سحر سر په وستل دا مخکینه خبري او ما خام چې کور تراوستي شي دا رستنه خبري آیت خبره الټا کړه او پدې کې دا ما خامې کې نمخ کې کو سحرنه کې نرستو کو لکم جمال استاد د لپاره خایس د حين تريحون رواح د غرمې نه رستو ټیم کوي ما خام کوړه راځي دای ته نمخ وجدا چې الله جل جلاله دلته انعاماتو کې ذکر کوي او د جمال خبره ذکر کوي د حسن او په ساروي کې حسن چې سوي نو دا په مازیګر ما خام کې سوي سحر کې دی وجدا چې سحر هو د چې اوسې په غوچر کې شپه کړی دا غوشیانو باندې وسوټو باندې ښه دي نو صفي هم نشته شپه په کور کې تیر کړی د حازمه راغلی دا خېټه اوم تشره نو خېټه پسې لګېدلې دا په غوشیانو باندې ښه دي حسن پکې نشته په خلاف د مازیګر چې سروي سره ته وته د پدې شګو کې پدې خوره باندې د ګوټو پسې د اوسوري د صفاش خوراکي وکړو خېټه ډکه ده ما خبر روان دي چې خېټه ډکه ده خفقولې دې نو ځکه دا مخکې ذکر کې جمال الحين تريحون وحين تسرحون وتحمل اسقالكم وتصبروا پدې باندې پوجونه الى بلد غخاريه لم تكونوا تاسو بالغه رسیدون کې الا بشق الانفس مگر په تکلیف د نفس باندې پدې باندې پیټه واچ هغه زته یوسي چې په خپل توړې نو ډېر به تکلیف شي په غاړي نو دا د دې نه من ګوډه په شا کول او د دې تیر توړلې نو تبسونه ازاري زری کېده او د دې په ځای باندې دوه منا ګوډه غخر ته په شا کو روان دي بګوري ته وړو کې سوال ته وړو کې کوستا ته وړو دا ستاره پر پیدا تحمل اسقالکم په خپل به پیسې په بشق الانفس ان ربکم بشکل تاسو رب رؤوف الرحیم خامخالي زیات مهربان دی والخيل والبغال والحمير تركبوها الله پاک پیدا کړی دي اسونه بغال خچر والحمير او اخرى لتركبوها یو پیدا الله ذکر کوي چې تاسو په سوالي وکړي او ته وسیله تدا خایس دي دا دوه پیدا الله دلته ذکر کوي هر چې خردي او خچر
کچر دي نو په دې باندې خو جمهور متفق دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړی ده د دې د خوراک نه د دې وخت نشي خوړل ار چې اسونه دي نو په دې کې اختلاف دی امام مالک رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله د اس وخت تبکروه وي او سبو کہا لکه امام شافعی رحمه الله احمد بن حنبل رحمه الله زمو صاحبین علی قول کې په جواز باندې احادیثو کې دا دوه قسمه روایت شته حل باندې اوبشته او په حرمت باندې اوبشته کوم روایت چې هغه د حل دی په هغه باندې سبو قهو ته مسعود کړي پر وې د کوه وخت دا حلال د کفرین پړې او کوم روایت چې د مری دی ابو داود کې دا روایت دی د حضرت خالد نه نقل دی فرمایي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نهى عن اكل لحوم الخيل پیغمبر علیه السلام منع کړی دا د اصول د وقو د خوراک نو سه حضرات دی مری ته او دویم دلته ذکر کوي چې الله جل جلاله خپل انعاماتو کې بیانوي او په انعاماتو کې دوه فائدې ذکر کیږي یو لترکبو او دغه فائدې ذکر کیږي وزینه خایس نو کچری پدې کې دا بل پیدا د خوراک وي نو پکاته و چې الله دا په نعمتونو کې ذکر کړی نو الله جل جلاله خدا خوراک به دا فائدہ نه ذکر کړي په دې کې دا سيزونه د خوراک نه او درې ودا سیم ویلې شي چې خیل دا یو زید د بیغال او د حدید سره او دا وی وقف خو نشي خورل نو خیر سره اگر چې وجه زوی ته ذکر ته موږ وجوهي پاسیده وته وی خیرانی لفظي لترکبوها وزینا ويخلق الله پیدا کوي ما لا تعلمون هغه چې تاسو نه پیژنئ وړاندې به خبره دا کوم کړي وا چې دا څومره سيزونه دنیا کې موجوديږي دا تمام قران کې ته اشاره شوی ده او الله دا غي نوم نه اغست وجه ولدا دغه دغه سيزونه نوم اغسته شوی وي نو بغیر د تشویش نه بغیر د ذهن د ګډوډوالي نه څه پیدا ونه نو ځکه الله ته اشاره کوي چې دا یو یو شی پیدا کیږي لکه دې آیت کې الله فرمایي چې پیدا کوم هغه چې لا تعلمون تاسو نه پیژنئ هغه زمانہ کې وته تاسو شیزونه پیدا کوم چې نه پیژنئ دا غاړه چا پیژنو دا ریل غاړه پکې چا پیژنو دا جاز پکې چا پیژنو دا ټلیفون پکې چا پیژنو دا رکه موبایل دا چې کپ راکټی دي دا رکه دا میسایل دي دا شیزونه چا پیژنو الله تاسو نه پیژنئ دا ځا پیدا کوم دغه سی بدور اوم پیدا کیږي او الله پاک د هغه نمونه نه غوښته ځکه چې دا چا باندې چې د سیسی دې پیدا شي چې دا دومره اوس پر دا په هوا سي په دې کې به انسانان ناشتي په دې کې بدور سامان دا چا باندې نه همدارنګه د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته خبري رسول دا تصویر کتل دا چا باندې او دې بیا موقع باندې چې کله صلح کېده نو مکه مشرکین خو مکه کې ناشتي چند کسان د دې کې دی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبره کوي نو د ټلیفون د پر د غوړو بلې انتظام د ټلیفون دو چې په دې ډېرې باندې یو کس کې نولې دی په دې بل ډېرې بل کس کې نولې په بل داسې په دې ډېر کوډې رکوي کې نوري ان د حدیبیه تر مکه پورې نو چې دلته څه خبره کیږي پیغمبر علیه السلام فوجونه په کوم طرف لاړ په پلان کې دی بل تواز وکي پلان کې طرف تر بل ته اقا مکه ته په یو درې منټه کې خبره ورسېږي دا لوبره د دې ټلیفون انتظار او دا ټلیفون چې ته خبرې دلته کې او ناتا چا دا سي نور سيزونه به او قیامت پورې چې پیدا کیږي او يخلق ما لا تعلمون وعلى الله خاص الله باندې قصد السبيل بیان دلالې د حق ومنها جائر او صفدیک کګيري ولو شاء الله وخشب له هدا کو توسه به هدایت اجمعين طولتا تکوینا به دا ور په ایمان باندې برابر کړی والذي الله غزا ته انزل من السماء نازل کړي د اسمان ما ان وبلكم تاسو د پاره من شراب داغین اسکلوي ومنه د اغینا شجر ولي فيه تصيب پاره کې تاسو سره ول کوي د صحبدا سی د نهر په شکل باندې رواني تاسو سکي او صفه کې پټي وبشي دا غنه غیاګانی ولي کې بشي ساري کې سره دا چې څومره وبېږي دا په حقیقت کې د اسمان وبېږي نو الله باران نازل کی په دې اسمکه کې ورننوزي هغه کې درغونو په شکل رواني او س الله ووري نازل کی د غر په سر باندې کې خو دې شي هغه لګي ولیکيږي بیا د سیندونو په شکل وي نو ما ان من شراب سستاسو سکلي او سبیا دا غره پښتنو بکوي
ينبت زرغني لكم تاسو لپاره به زرع پدې باندې فصل والزيتون او خونان والنخيل او كجور والاعناب او انګور ومن كل الثمرات او د هر قسم میوه ان في ذلك بشک پدې کې آیات نشانه د قوم يتفکرون هغه قوم د لپاره چې دوی فکر کوي وسخر لكم الليل والنهار تابع کړی الله تاسو د لپاره شپه او ورځ والشمس والقمر ورستو به والنجوم والطور مسخرات دا تعبيري بامره د الله په امر تسخير معنا د سحر کوله چې دا اشیاء څنګه مسخر دي ان في ذلك بشک پدې کې آیات نشانات لقوم يعقلون هغه قوم د لپاره چې دوی کوي وما زرع لكم هغه چې الله پیدا کړی تاسو لپاره په ارض پسمکه کې مختلفا الوان مختلف دي د هغه رنگونه د هر یو شی بیل بیل رنگ ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نشانه لقوم هغه قوم د لپاره یذکرون چې دوی نصیحت قبول کړي وهو الذي الله غزا سخر البحر تابع کړی د سمندر لتاکل من کې تاسو کې نو خو لحمن طریا وختازا میان کې درو بس د دې الله تعبیر کې لحمن نو مې سره پرایسته دا ډایرک واخانه په خلاف د غړي دي چې غوانا دا ډایرک واخانه دا به علالین وخبتی جوړي او هر چې مې له ناغه علاله ته ضرورت نشته راځل ډایرک دا واخانه لحمن بیا ور سره صفت ذکر کیږي طریا نو مې الا مې چې ته تازه خوري دا د لک ایثار کړو دا به انتها زر خرابي نور وغه نسبت نور سر نه خرابيږي چې سورہ دا مې ور خرابي ذکر صفت ذکر کی لحمن طریا وتستخرجوا تاسرو باسی من هول دې سمندر نحیلیتن کانی تلبسونها چې تاسو دا اچوي تاسو اغوندئ دا غستلو نسبت الله دې سړو ته کوي نو د سمندر نه مختلف سيزونه راځي شي قیمتي جواهرات وغيرها نو کته جواهرات دي هغه تر وباسي کمکاڼي دي کبل سيز دي او څوک په لاسه د غوتي جوړي څوک یې ځان په تاج کې ګري نو دا استعمال سړی کوي بیا نسبت څنګه تلبسونه هتا سي او کمراد د دینه سره وسپین شي نو د سره د سپینو دوه قسمه استعمال یو د پیلې په شکل د چمچ او د کاسې په شکل په داسې شکل چې استعماله د سره د سپینو بیا دا مطلقاً منه ده نه سړی د استعمالوي شي او نه خزه دیم استعمال ده د کالی په شکل هار ته نه جوړ کی وګواله ته نه جوړی کی ټکی ته نه جوړی کی بغلی ته نه جوړ کی نو بیا دا د کالی په شکل باندې خزه استعمالوي شي خو سړی نشي استعمالوي بیا سړی سره چې کوم دینو مطلقاً نشي استعمالوي او هر چې سپین دینو سړی د اغینا کوته جوړوي شي د سترو کوته سړی نشي استعمالوي او د سپینو نه سړی کوته جوړولې شي بیا په دې کې د فقهاو خپل کلام شته خو د احناف دا مسلک دی چې د سپینو کوته جوړوي شي د سلور معصوف مقدار باندې سلور معصوف سپین زر کدو د مقدار باندې ته کوته جوړې د دې نه کما نو جوړولې شي لہذا کسرو سپین واغستې شي د استعمال خو صرف خزي کې سړی خو نه کوي او دلته نسبت الله سرو ته کې تل وسونه بیا معنا دا چې اچي خزي خو استاد پاره اچي چې استاد پاره اچي په حقیقت کې ته استعمالو نو د دې وجه نه کاله کپڑے د دې د پاره دي چې دا خزه به خاوت ته خاوت ته بده کلی کپڑے او خکاله اچي چې هغه ته پیسې پیسې او زمو خلک ډېری خبرې داسې چې هغه الټه چلی کوته چې زنانه راشي نو پټک کالی وګسي خسته کپڑے وګسي خیرني کپڑے واچي او سر وته وتړي بس او چې چاته بردي کوته سي غم خاده لسي نو بیا ځان چې کوم د خمزيدار خپلې جوړ کی شو مصری کې او تاخه چې کوم د پاوډر اولګي اعلی کپڑے واچي او خ کالی وچی دی راوچي دا کالی دی نه پر انا ذکر مرګر ته چې تاسو خزول خدای کالی مکه همدارنګه خې کپڑے ولما وجدا چې ته خې کپڑے کې نو تعالی سم نه چی بل دی کالی هم تا د پاره نه چې تعالی په کار نه راځي نو څه ضرورت چې تعالی نه کالی دا زمونږه الټه چلی دی دا سي بطوري مثال زوالي چې نه کیږي دا یو سادهګي شاته پسا کوي اب ورکنه بسری دا راجینه دا حزوال نو ورکنه بسری
د صادرګۍ شانې په سر کړي یا کله دومره نری چې په هغه کې ویښته ښکاري او چې کله بوډۍ شوله نو بیا ابې ورته بورقه په سر کا اوس نو د ابې ته که صادرګۍ په سر کې نو خیر د هغه بوډۍ شوې ده د غونډو دپاره به حیثیت یې مور ده د جینۍ ته بورقه په سر کړه چې دا وردکې شي نو نو الټه چلي ځوانانو ته برخې نه په سر کړو بوډۍ ته په سر نو دارنګې دلته نو بهر کې تلبسونها دا ښایست دا د خاوند دپاره دی نو الله وایي چې دا ستا دپاره اچوي نو داسې شوله چې دا تا واچوله نو تلبسونها د سره او سپین دا استعمال چې د چمچ او یا د کاسي او یا د پیلې په شکل باندې بیا مني البته هغه خراب وي ته په سرو یا په سپینو باندې تړې جایز ده یا غاښ د سرو ګدې نو ایښودی شي د سپینو ګدې نو ایښودی شي دا ایښودل جایز دي غاښ وځېږي ډکولی شي تړې په تار باندې د سرو تړلی شي دا بیا جایز وي وحلیة تلبسونها وترى الفلک تبین کشتې بواخر اشکونکي فیه په دې سمندر کې دا کشتې روانې اوبه شي ولتبتغوا دپاره دی چې تاسو ولټوئ من فضله فضل د الله فضل نه مراد کاروبار او تجارت دی سمندر کې چې څومره تجارت کېږي دومره د اوچې نه ان تمیده دلته الله چې معنا کوي نو الله تمیده کوفیه دا معنا کوي کراهت ان تمیده بسریت دا معنا کوي نو تمیدې معنا کړی دی حرکت الله نبی کړی دی یو حرکت دی خوځېدل یو دی جړب نو تمید جړب ته وایي دا پکې چې تمیږي دا حرکت دی خو دا جړب نه دی او تمید لکه چې دا پیدا کړي په دې نهرونه وسبل او لار لعلکم دې دپاره چې تاسو تهتدون لار حاصله کړئ مقاصدو ته وعلامات او نور نشانات الله نور نشانات پیدا کړي د خپل قدرت وبالنجم وبالصور باندې هم يهتدون دوی لار حاصلوي افمن يخلق ایا هغه ذات چې هغه مخلوق پیدا کوي افمن يخلق هغه ذات چې هغه خالق دی او مخلوق پیدا کوي کمر په شان د هغه چا کېدی شي لا يخلق چې هغه پیدایش نشي کوي کوم چې ستاسو بوتان دي عقایدو کې مسله دا ذکر کوي شي چې دا خلق داسې صفت دی چې دا مساوي د معبودیت دی څوک چې دا خالق وي هغه معبود ګرځېدی شي چې څوک خالق دی هغه معبود نشي ګرځېدی الله خالق دی نو دی معبود دی ستاسو د الها دا خالقین نه دي افلا تذکرون تاسو نصیحت نه قبلوي وان تعدوا نعمت الله کتاسو وشمیر الله نعمتنا لا تحصوها تاسو نشي شمیرل وشمیر کې نشي راوستي نو تاسو به دغه شکر ساده ان الله بشک الله پاک لغفور دي غیر احیاء دا جمدی ندي فما يشعرون او دین پوي ايان يبعثون کله به پورته کیږي نو کچری دینه بوتان واغستلی شي جمادات نو حقیقت چې دا مړ او دوی چې ژوند نشته او کله دینه حضرت عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام او فرشتي او یا نیکان اولیاء چې د چا حال باندې مشغول دي ستاد حال سره دغه سکار لہذا که انبیاء دي که اولیاء دي هغه په خپل حال باندې دي د دې مخلوق حال سره دغه سکار نشته الہکم معبود تاسو الہ واحد معبود دی یو والذین هغه کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې قلوبهم منکره دا غیرونه انکار کوونکي دي او مستكبرون تکبر کوونکي دي لا جرم خامخا ان الله بشک الله پاک يعلم کوي ما يسر والوجود بشاکی کاملة پورا یوم القیامه پر از قیامت ومن اوزار الذين د وجود هغه کسان یضلونه چې دوی ګمراه کړي دي بغیر علم بی علم کم چې دوی ګمراه کړي دي نو د دوی خپل سزا په خپل ځای باندې خو کوم چې دا ګمراه دي هغوی ته خپله سزا او د اضلال هغه سزا هغه دوی ته په ډبل بیا ورپشا شي نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلي من سن سنة حسنة چا چې ښایسته لار ایجاد کړه او په هغې باندې خلک تلل کوي د هغه دپاره خپل اجر دی او چې کوم کسان په هغې ځي د هغې اجر دی او چې چا ایجاد کړي هغې دپاره هم اجر میلاوي او من سن سنة سیئة چا چې غلطه لار ایجاد کړه فله وزرها و وزر من عمل بها دا بوج هم دته په سر دی او دا نور چې په غلطه لار راځي هغه هم ګناهګار او چې چا ایجاد کړې ده په هغې باندې به هم دغه پیټې او بار ورباندې
څنګه د قابل په شان کې دي چې قابل نو باندې قتل کړي د ایجاد د قتل کړي قیامت پورې چې څومره ناروا قتلونه کیږي نو هر قاتل په خپل قتل ګناهګار دی او د قابل په هغه خپل حصہ د دې جرم ایجاد کړي ومن اوزار دی بخبل مکرونه او هغه چې کوم دی بوجونه بار کی او د هغه چانه چې کوم دوی گمراه کړي هغه اطلال پیټه به په پشا کې بغیر الا خبردار سانر بده ما یسرون هغه چې دی باري ختم کر الذين تاقي سره تدبیر نکړي هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه ماخيو فات الله انهرات لو بنيانهم داوي بنيات من القواعد دبيقنا فخر عليهم الصخر وغرزوا عليه باندې چتون من فوقهم د پاسنا دا په سورتن مکر باندې کوم حمله ویش او معنن مکر باندې کوم سورتن چې کوم خلکو د حق مقابل کې اوی آبادیان کول له ګلاد مضمون ذکر شو چې 15000 پورې دی اوچته آبادی جوړه الله پرشتہ راولې ګلو دا غونډه پر او غرزو ور باخر علیهم الصقف دا به الله را غرزو سورت باندې حمل او قد مکر الذين من قبلهم دای آبادی کړي و دا آبادی معنوي و د پیغمبر او د حق په مقابل کې دوی دومره غټ غټ فکرونه کړي او دومره غټ غټ سوچونه کړي چې ډېر لوی آبادیانې ته جوړې کړي و داسې وو څنګه چې فرعون د موسی عليه السلام د قتل د پارسونه منسوبې جوړې کړي د مکی مشرکین او د پیغمبر علیه السلام د قتل د پارسونه خطرناکه منسوبه جوړه تا هغه غټي آبادیان من فخر عليهم السقف الله به چتونه وګرځول دا تمام دغه پروګرامونه الله شان واتاهم العذاب ورانه دوی ته عذاب من حيث دهغه طرف نه لا شعور چې دوی نه پویدل ثم يوم القيامه به ورځ د قیامت باندې یخزيهم الله بدوی رسوا کی او یقول تبو فرمای ان شرکایا کم دي زما شریکان الذين هغه شریکان كنتم چې وای تاسو تو شاقون فيهم تاسو اختلاف کو پدې کې د حق نه تاسو خلاف کو او هغه کسان دي توفاهم الملائکه چې وفات کی هغه نه فرشتي ظالمی انفسهم په دې حال کې چې هغه ظلم کوي په خپل ځانونو سره په شرک او په کفر فالقوا السلام دی به ورزي صلح وا بچي مصالحت او دا وی ما کو نه عمل منو چې موږ عمل کوو منسوبه د دنیا کې چې کفر او شرک کړي هم نه بلا الله د قرآن او تویل شي ولې نو ان الله بشک الله علیم کو یې به ما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوو فدخلوا ابواب جهنم تاسو داخل شي په دروازو د جهنم خالدین فیها دیوا بشي په دې جهنم کې فلبئس ډیر بد مسول متکبرین ټکانه د پاره د تکبر کوونکو وقیل للذین بلشا کسانو تقوا خیر للذین هغه کسانو پر احسنوا چاوي نیکی کوي په هغه دنیا په دې دنیا کې حسنۃ دوی د پاره خواله دي ولدار الاخره وخامخ کور د اخرت خیر دا غوړه دي ولنعم ډیر خدای دار المتقین کور د پرهیزګارانو دار المتقین دا دې شي جنات دغه بدل دار المتقین دار جنات دا باغونه دي عدن د همیش کرے يدخلون هذه ورته داخلي کی تجربه یې به متام کې هل انهار لاګه دغه نه نهرونه لهم دوی د پر فيها پدې جنت کې ما یشاءون هغه چې دی خوخی چې دی سخوخی هغه به دوی ته ملوي الوسی رحمه الله دیو معتزلی کلام نقل کړی دی ابو الولید ورنوي لاوی چې الله فرمایي لهم فيها ما دی د پر هغه یشاءون چې دی خوخی نو چې کوم سیس ته خوخی نه پای کې بادا اووي کڅوک ځان د لپاره الکان خو خینو نو دا الکان بوله وي ځکه ما یشاءون الله وی او سره قران کې دا چې غلمان لهم د دې لپاره به الکان هغه پکې دا بکواس کړي نو علامه الوسی فرمایي واظن ان الرجل معبون وی زما خیال نه دی چې دا سړی دی کنه نو دا سړی چې کوم دی ګاندو دی زکه دا څه خبره کړې ده نو بهر کې په دا د بکواس کړي دا په دنیا کې چې کوم د ګنده کار نه خوښي دا رنګ چې بار بار تاسو وی ولا یزکیهم ګنده انسانان دا جنت ته نشي کړي بچا کې قابلیت د صفایي او هغه به صفاش یا بلاش او چې بچا کې قابلیت د صفایي نه هغه نشي کړي
یا خو د دنیا نه پاک انسان چې نو پاک نه لاړ شي او یا چې عقیده دې پاکه ده او سګونه در پسې ده نو دا داسې ده چې ستا کمیس پر دوک دی او په هغه پسې غوښیان نښتي دي دنیا کې دا ګند په اوبو صفا کېږي هلته دا ګند د ګناه په جهنم صفا کېږي دا ګناه چې د غوښیانو په شان د پسې نښتې ده دا به په جهنم صفا کېږي نو بیا به لاړ شي جنت او چې که داسې وي چې هغه مثال د ده نه غوړ ګند تاودي نو کفر او شرک دا رجس او ګند دی کم سړی چې د کفر او د شرک سره راغلی هغه داسې دی چې د ده کمیس پرتوګ د ده نه تاو هغه د انسان ډک او دسمات او ډک او دسمات دا پاکېږي نه چې دا پاکېږي نو ګنده انسان جنت ته تللی نشي نو ځکه کافر او مشرک تللی نشي جنت ته نو لهذا جنت ته د الله اولیاء او دوستان چې د الله اولیاء دنیا کې دا ګند نه خوښي نو هلته بیا څنګه خوښي نو جنت کې چې کوم دی نسوار نه ښه نسوارې یو ځل به د خپله صفا کوي جنت کې سګرټیان نه ښه دا ګند دی جنت کې چې کوم دی دا خاوني نه دا به دله صفا کي نو که ایمان در پکې جرأت شو صادق توفاهم الملائکه وفات کی ابو در فرشتي طیبین په حالت کې د دوی د چې کوم دی مرګ راغلی نو حالت یې ښه دی طیبین پاک دي د کفر نه پاک دي د شرک نه یقولون فرشتي ورته وایي سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې ادخلوا الجنه تاسو داخل شئ جنت ته بما کنتم تعملون په سبب د هغه چې تاسو عمل کو هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر انتظار کوي د دې خبرې ان تاتيهم الملائکه چې راشي دي ته فرشتي د دې انتظار کوي ایمان نه راوړي چې فرشته راشي ستا روح قبضه کوي نو بیا به ایمان راوړي په دغه وخت ایمان قبول نه دی او یاتي یا راشي امر ربک امر د رب ستا الله امر د عذاب راشي نو بیا به الله ظلم نه کړي په دې ولکن کانوا لیکن دوی انفسهم یظلمون په خپل ذاتونو باندې ظلم کوونکي فاصابهم دې تور سید سیئات عذابنا ما عملوا هغه چې دوی عمل کړو وحاق بهم نازل شو دې باندې ما هغه کانوا به یستهزئون چې دغه پس دې ټوکې کولې وقال الذين اشركوا وی هغه کسان چې مشرکان دي لو شاء الله قد الله فخشي بما عبدنا عبادت نو کړې من دونه غیر الله نه من شيء دس شيء ولاندې مو چې کوم د دې کتاب ته حواله درکړې و چې سورته نحل کې 35 نمبر آیت باندې ولاندې بل آیت وو دا د مشرکین هغه شوبه و ذکر تسویق نو آلته چې جواب وشو چې الله جل جلاله خلق ته بیان الله چې کوم د صرف بیان کې څوک د مړې نه رانیسي په زور څوک منګي نه دا خدای امتحان دی بیان تا د پرو کې صحیح دا غلط دا هغه توخي اوس تا په کله چې ته پکې باندې سي نحنو نبم کړه ولا بعضنا بسن لرو کړه ولا حرمنا من بنو حرام کړه بدونه غیر الله نه من شي شي کذالک ومدار کې فعل الذين کړه هغه کسان من قبلهم چې دوی نه مخکو فهل على الرسول نشته سما په پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبين مگر رسول دي ښکارا انبیاء دې ته احکام ورسي ولقد بعثنا في كل امه تاکي سرما لګرو په هر امت کې رسول پیغمبر هر امت تما پیغمبر او انبیاء لګري په دې مضمون ان عبد الله تاسو عبادت کوئ د الله وجتنی الطاغوت او تاسو ذات کو ساتي د طاغوت نه د شیطانانو نه د بوتانو نه کله ما یشغلک عن الحق د الله نه مشغول کوي نه ځان وساته ومنهم بس بعض په دوی کې من او هد الله چې الله ورته هدایت او ومنهم دوسنا کان صرف احکام رسول دي هدایت الله سره لكل قوم هاد فإن الله بشك الله لا يهدي هدایت كيما يضل اغسو چې الله گمراه کی وما لهم نبي ذي دفر من ناصرين سوق امداديان واقسموا بالله ذي قسم نخري الله بني جهل ايمانهم كن قسمنا لا يبعث الله چرا پورته بني کې الله پاک مې يموت اغسو چې مړشي یو ځل چې مړشو بیا بعث او قیامت دا نشتا بلا الله فرمای بلا يبعثون بالکل دی په پورته کی وعدا عليه وعدا الله وعدا عليه حق پدې باندې رښتونی ولكن اکثر الناس لکټې د انسانانو لا يعلمون دین کوي يبين لهم دفار دې چې الله بیان کوي دې ته الذي هغه يختلفون فيه چې دې په کې اختلاف کوي وليعلم الذين قوي هغه کسان کفروا چې کافران دي انهم بشک دې کانوا کاذبین دي دروغجن انما قولنا تاسو قسمونه خوري چې دا برابر ته نشي الله فرمایي دا پورته کول څنګه راځي
بشک زما وینا لشیء شیء د فرایدا اردنا چې موږ اراده وکړو ان نقود له هغه ولا اجر الاخرة او خامخ اجر د اخرت اکبر د لوی دی لو کانوا یعلمون کاش کدی پوهیدل الذين صبروا دا هغه کسان چې دوی صبر کوي او علی ربهم يتوکلون په الله باندې دوی توکل کوي وما ارسلنا من قبلك وما ذكر استاد اولاد الا رجالا مگر سړی نو لګلو نو استاد اولاد انبیا چې لګلو د خزي مونږ لګلې فرشتي مونږ لګلې سړی مونږ لګلې نو وحي الیهم وتوهک ولا فاسالوا اهل الذکر تاسو تاسو کې د خاوندانو د علمنا ان کنتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ تاسو بخپل نو ده به د پوی نه تاسو کې نو پاګه مزاح کوي دا یو مسلم حقیقت دی چې څومره علما دي کله هر مکتبې فکر سره دی او چې هر یو عالم دی هغه بل لازمن دا دی چې په دې غونډه باندې علم فرض نه دی دا چې څومره مسلمانان دي په دې غونډه علم فرض نه دی دا بل لازمن مني چې علم کول به د لپاره په قران باندې کوی دا فرض کفایي حیثیت کتاب اوس دا کم خلک چې په مسله نه پوهیږي نو سبا کې نو دا متفقه نه چې دا کم سړی په مسله نه پوهیږي تبه د عالم نه تاسو کې درېمه خبره وسرته د چې د عالم نه تاسو کې چې په کوم عالم د اعتماد قران کې صراحتا مختلف کوي یا چې کوم د مجمل دي یا د بل سره اشتباه ده یا څه د عموم خبره ده دا رنګ احادیثو کې یا مو ته ټکراو معلومیږي د دې حل راایستل دغه مسله ښکارا کول دغه چې کوم د کم عالم کړي د نو ښکار د چې نه پوهیږي چې نه پوهیږي تاسو وکړو ولې مانی چې تاسو وکړو پوچا د احمد سے پوچا نه بس نو دا تقلید شخصي د سیسیز ده کنه چې دا هر قسم اوسو دا دي چې وایي کوي او مو منی کوم اقرار کوي او څه دا دي چې کوي خو خدای په وجود چې کوم دي امکان دا چې څومره حضرات غیر مقلدین ودا وړوندیان دي دا ټول مجتهدین دا ټول کې په قران حدیث باندې د څه کوي لازمن چې کوم دی اوی دا بس کوم د خپل عالم نه به تاسو وخت چې هغه په قران حدیث په هر یو ټکی هغه مسله باندې کوي نو دا مقدمات یو چې کوم سره څومره مسلمانان دي په دې غونډو باندې علم تمام علم حاصل ول دا فرض نه دي چې هر سړی دی علم بس یو سړی چې کوم دی عالم علاقه کې علما چربي دا کافي دا نور کسان بسکی دی بداغه نه مسلې تاسو دا متفق دي چې ته په چا اعتماد کې د چا طریقه اخلي نو هغه چا په روان شه چې کوم حضرات وفات شوي دي په صحیح لار باندې هغه وفات شوي دي په دې کې د کوګوالي او د ګمراهۍ د غلطیا احتمال نشته خاصه د دنیا نه لاړ او د دې جمدو باندې څه اعتبار کې دې شي د خدای یو شان د سبا د وران شي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کتا سن پويږي نو کوم مسایل چې قران صراحتا ویلي دي ټکراو نه دي خوازی دي البته تقریدونو ته ضرورت نشته کوم ټکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو کې نقل دي او تا یقینا په صحیح سند را رسیدلې دي تعارض نشتا ابهام نشتا اجمال نشتا صفا ټکي دي مکه مره په دې کې تقلید سکے البته کمی خبرې چې قران کې ذکر دي خو په جمال ذکر دي مبهم ذکر دي مفصل دي تا تفصیل تر ایستل یا ظاهری آیاتونه د بل سره متعارض معلومي یا احادیث داسې دي چې هغه متعارض معلومیږي دا تعارض ختمول او هغه یو صفه لار برابرول به چې پچا باندې د چا اعتماد دی هغه پسې تللی دي دا ډیر مسلمانان علما دا د امام ابو حنیفه رحمه الله پسې روان بل بینات دا ملګری کو واضح دلایل باندې وسوبر او کتابونو وانزلنا الیک ذکر منازل کړه تا ته ذکر ته بیان للناس ته بیان کی انسانانو ته مانو سی الیه هغه چې نازل دي دوی ته ولعلهم دې د فار چې دوی تفکرون په دې کې فکر وکړي اف امن الذين يفعلون به هغه کسان مکروا سیئات چې دې مکرونه کوي بد دې په امر شي د دین ايصف الله بهم الارض چې دین نه بس الله پس مکه دې زمکه دین نه بس دین په خلاصې دي او یاتیهم العذاب يرشد تعذاب من حيث لا يشعرون دا طرف نه چې دوی نه کوي
او یاخذهم یا الله دې ونیسي فی تقلبهم فاولیدو راولیدو د دې کې اولیدل معنا زمیندار په خپل زمیندار کې دی او دکاندار کې دکانداري تر باندې او دارنګه دفتر ولا دفتر ته راولیدل پدې کې ول عذاب راشي نو پدې کې دې بچ کې دي شي وما هم ندري بمعجزين عجز كون کې الله لرا او ياخذهم يقول سدي على تخوف فير سر مخ کې نشانات راشي د عذاب به عذاب شروع شي یا على تخوف على تنقص ضرور لك كبي چې کوم د استاسا خبر راشي فإن ربكم بشكستاس رب رؤوف رحيم خامخ ډیر زیات مهربان دي اولم يروا ايدينو ګریدا ما خلق الله هغه چې الله پیدا کړی من شی اشیاء يتفيأ ظلاله اوړي روړي سوري د دې علی الیمین والشمائل خي طرف او ګس طرف باندې چې کوم دې دا غي سوري اوړي روړي دا یمین ذکر شو مفرد شمائل ذکر شو پنجابی سره یو ته خو دې توي تفنن دا د کلام اوسه به مدار چې علامه دا باټه کې دې تاسو وای جمع معنوي لفظ لحاظ باندې دا مفرد وی معنا لحاظ باندې جمع یمین مفرد ذکر شو د لفظ لحاظ وکړې شو شمائل جمع ذکر شو د معنا لحاظ وکړې شو سجد لله دا سجده کې الله د پر وهب داخر او دی وی سریلا ولله یسجد الله د پر سجده کې ما فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې او ما فی الارض هغه چې پسموکو کې دي متاب هغه چې اسمانونو کې او پسموکو کې دي متاب زنده سر په دې زمکو خدا بهشتي په دې اسمانونو کې تدبیر وزیر فرمایي مراد دې دابې نه فرشتي دي الله په دې اسمانونو کې او په دې زمکو کې دابې پیدا کړې فرشتي او په دې کې کمزورتیا ده چې ول ملائکه تو فرشتي خروسته پس خپل ذکر کوي نو لہذا دا د الله علم کې دي چې اسمان کې الله صدا به پیدا کړی اسمان کې په دې ځمکه کې الله صدا به پیدا کړی د الله په علم کې دي ځکه ما يعلم جنود ربك الا هو دا الله لخر صرف الله پیژني وهم لا يستكبرون يتكبرون كي يخافون ان يريق ربهم تخفض ربنا من فوقهم هغه الله چې هغه غالب دی په دوی ويفعلون او دا فرشتي کوي ما يؤمرون هغه چې دوی ته امر کولې شي الله تزمون رزش الله زمون ویل او د ستاره سره الله په خپل دربار باندې قبول کړي الله زمون ژوند زندگی په خپل کتاب باندې خسته کړي او سنت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې خسته کړي الله دا مبارک میاشت رمضان مبارک عمل دروجو بخیر عافیت باندې موږ باندې سره ورسول کړي الله دا مبارک میاشت مسلمانانو کې ډېر لوی اختلافات دي مسلمانانو کې شرونه دي د مسلمانانو په کور کې الله به امني دي الله دې مسلمانانو ته امر ورکړي الله دې مبارک میاشت په خاطر دې روزو په خاطر الله دې رسول د خپل کلام د قران مقدس په خاطر تمام چې د مسلمانانو سود ملکونه دي الله په دې کې امن راوستل کړي الله دا جنگ جګړه الله دې ختم کړي الله دا محفوظ کړي الله د امت مسلمه حفاظت وکړي الہ العالمین د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي الله د پاکستان حفاظت وکړي الله د هر فرد حفاظت وکړي الہ العالمین دا شرور ختم کړي څومره مسلمانان ستاسو کتاب سره مینه کوي الله ته سره مینه وکړي الله درس ته حاضر کړي څومره حاجات د غیب خزانه پوره کړي بیمارانو ته الله شفا نصیب کړي حاجت مند حاجات پوره کړي الله به اولاد دغه اولاد نصیب کړي الہ العالمین د چا په منځ کې ورانی وي په دوستو باندې بدل کړي الله ته زموږ رضا شي اخیرت خاتمه زموږ په ایمان